نو دا منځونو باندې د چا تیرو زما نه په دې منځونو څوک بخلې کی. اوس چې د جمعات نه راوځي او حرام د خوراکي د جمعات نه راوځي پردې غیبت ته خوراکي د جمعات نه راوځي د پردي کور رانولو مشورې ستا په کور کې کیږي دا منځونه دي. حج له سکاله په 50 لک خلک حج تمان تللی مالی دلی دی په حج قسم په خدای دی چې دا اجیان می غله لیدلی غله اجیان او غل دی جیب والے په مکه کې ملي دي. په خدای قسم چې حج لراغله په مانزه ولارو مسپخین او مانه چترایو تختوله مانه اوس په کعبه زه دروغ وایم ها تاسو وایي ټول توبه استغفار خدای دې ما معاف کړي. د پیغمبر په منبر ناستم پاودس کې مصبح خدای ته سجده لګوم زه دروغ وایم په مونږ ولارم او چترای می اغستې و لاندې ته نشین استر لګېدل او مال کیس نه وړم دا چترای خو بزان سره وړم په مونږ ولارم زور په دې یو سترګه می داسې ورته وکړه چې یو اجي سه بوچا تکړه وې تختو مانا تمام غلا او ګن کپان دا مونږه چې سلک ډیر خيو وسم نشتا وسم نشتا د پیشو رونه یو پیشو ترغه پورې شیخی چې په مګو نه پیخ ته خو دې پیشو ته لګه مګه وخه پردې مال ورته ټیپر او گازره نخکاری حرام خواره بېمانه. هغه یو سړی راغی ولجی د پټی پولی می بل سړی وای چې پته می ولا ګولا ا چې چای پولی والی دی ته حجای کړی پښتنه می ته وکړه چې دا ولی ولجی دا زمونږ مشرانو ما ته ویلو چې د پوله غلطه یې خوښ شوی دا زمونږ په حد کې ده. انا لله و انا نو دې خبرو باندې د چا زه خو تیروزم نه په دې منځونو یا په دې حجونو یا په دې ګیرو راشي دا غړې دوسترګو خبرې درته کوم دا اورېدو نه وایم چې ګیرو والا درته شرمخان وکړي شرمخان روزانه په اخبار کې ګوره کم غل او ډاکو چې مړی دمره ګیری وی کني وای په ایمان دمره ګیری دا زمون ګیری نه دی دا ډیلی دی ډیلی زغه جورس تیریږي هغه خبره خوند را کوي او ډیره په مزه مزه وایم چې طالب ته یو خان ویلې چې استاد دا ګیره خدا که زما د سپیدا لکای خدا طالب هم ډېر ښه جواب ورته خان که ایمان تیر کو خو استاد سپید لکای نه زما ګیره خدا او که ایمان تیر نه کو نو بیا د استاد سپید لکای ته خدا. اوس دا شیر رښتیا دی کنه او یا کال د دې ماما وش د بر وطن دی بر وطن کې د دې ځای په نسبت قبایلو کې علم او علما زیات دا شیر رښتیا دی کنه چې تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم تور ګیره مې شو سپینه زه حیران یم چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ دا شیر رښتیا دی کنه تور ګیره مې شو سپینه زه حیران چې رحمان لا نه عاقل شو نه بالغ
پاویا کاله کې ما د کتاب او د قرآن ترجمه ونه کړې. زمونږ د دې ټول کائنات مالک څوک دی؟ څوک دی؟ د دې الله لفظ په ترجمه ځان پوي کړي. چې دا زی چې پیدا کړي ما به وجني، ما به ځان ته پیش کوي، او ما به یا جنت تلیږي یا به مې جهنم تلیږي. د دې لفظ په مطلب هم ځان پوي کړي دی چې زما د دې کائنات او زما د مال او زما د اولاد او زما د ژوند او د مرګ مالک چې الله نوم دی، دا دته الله ولی وای. په دې ځان پوي کړي. او د خدای بندگانو تاسو به څه کوئ؟ نن سبا خو د ټک او د پړک خبره ده، پویم نه په ځان او سادي وتی، پویم نه. پخوا خو به په کلونو بیمار و، رنځېده به او جوړېده به، رنځېده به او جوړېده به. اوس خو ټک او پړک دی. هارټ فیل اٹیک چې وشي عام انټنسو کیر ته یوسي اسپتال ته، هغه مساج دی که څه بلا ده هغه ورته کوي او ډاکټرانو ستنې او ها ها. نه نه نه، اوس یو بله بلا راووته. هارټ اٹیک نه، بله بلا راووته. دا هارټ چې دی دا منجمد شي، یو سکنډ کې ودرېږي. بچ کې ناست دی او دا ودرېدو بس لاړې. ډاکټر راغی، نه بس دوربین ګل دا خو جي 20 منټه وشو چې ساتې وته ده. سکنډونو کې هارټ بالکل بلاک شي، ودري. دا هارټ بیماری هم تل تکړه، هارټ فیلیر وشو، پلانې وشو، ډنګلو. نه نه نه، اوس الله راغی هارټ اٹیک په وشو، چرته مر شو. بیا اسپتال ته یوړو دي، ورځ نیم اسپتال کې و، خو بیا مر شو، هارټ اٹیک په شو. اوس خبره لاړه، هارټ اٹیک لاړو نه، هارټ منجمد شي، ودرېږي. چې ودرېږي روان روان سملی، ناس ناس سملی. نو خبره چې دومره لنډه رااله او ته د کتاب او د قرآن په مطلب پوه نه، نو د مرګ نه وروسته هغه توره سوړه کې به کې څه پلار بنی، رور بنی، مور بنی، عزیز بنی، تربور بنی، دوست بنی. څوک به در سره چې ستا په سر به سوال او جواب کوي. چې قرآن هم در نه لري او تختی، پیغمبر هم در نه لري شي، او راشي درته څوک، درته براشي د قهر ریګ دی تکیا د خدای شپ ګورستان کې. خپل چې دی واخلی یلتا دی کېږ دی، خدای سنبال کا بیا در نه لیږ دی. دی قبر ته تاسو ګورئ، جوړی د بیلچې دا لاندې لرګی نه دی، دا ته داسې ونیسي رای کاږي، بیا ته داسې را کاږي، بیا ته داسې د اوښ د کوپ په شان داسې شی جوړ کی، بیا چم راوړي شین چم هغه پې کېدي، بیا پې سیره واچوي، بیا په سر او پښو ته یې کاڼي نیغ نیغ ودروي، بیا لګیا د هلکان پې داسې لاس وایي خویی را خویی یې. خپل چې دی واخلي هلته دی کېږدي، ښه دې سنبال که بیا در نه لیږدي. درته به راشي د قهر ریږدي، تکیا د خدای شه په ګورستان کې. توتیان فنا شو لاړ ارمان کې، سترګې مې نم کا په هر زمان کې. درته به راشي د قهر ریږدي، تکیا د خدای شه په ګورستان کې. جناب محمد رسول الله فرمایلی دي
چې سړی په قبر کې کیږي او خلک ته ټول لاړ شي نو آتاه ملکان دو ملائکه ورته راشي په داسې شکل کې ورته راشي چې د دغې شکلونو ته وګوري نو ړتې بوټوځي اول سوال په وکړي چې من ربک ستا رب څوک نو دړه نه بوټ وته من ربک ستا رب څوک دا ورته وایي ها ها دا الفاظ ها ها لا ادري آی های زه خو والله که پوهېږم چې زما رب څوک دی خدای تا په دنیا کې په خدای څوک منلی او سیاست کې وی لیډر ته دی خدای وی په حکومت کې وی نواز شریف ته دی خدای وی غلام اسحاق ته دی خدای ویلیو هغه نواز شریف دی منلو چې چا اوس لیډي ډیانې ته دعوت ورکړی چې پاکستان ته راشي ته په توره بلا مات شي اوس پاکستان ته د لیډي ډیانې څه ضرورت دی چې راغواړي لیډي ډیانه پېژنئ څوک ده څوک ده څه د یارې غلی شوئ دا څه خدای ورکه ټولې پېژنئ لیډي ډیانا د برطانیې د بادشاہ انګور ده د ملک الزبت انګور ده نو د هغې څه ضرورت دی اوس هغې له دعوت ورکړی چې تشریف راوړه چې ستا په قدمونو د پاکستان مبارک شي خدای خبر کې په د څه چل دی د ښځو سره یې ډېره لګي که څه چل دی نو عزیزانو عرض مې دا و چې من ربک ستا خدای څوک و ته به ها ها لا ادري والله که من نبیک پیغمبر دې څوک ها ها لا ادري والله که وای به مونږ ته پته وه پلیته چې ته به همداسې جواب راکې نو یو گزار ولا ورکی حدیث کې راځي چې گزار چې ولا یو ورکی د دې مړي دا وای چغه دومره تیز وي چې مشرق او مغرب کې واورېدی شي الا الثقلین مگر پیریان او بنی آدم یې نه اوري نو که خیال وکړئ چې څومره گزار تیزي دومره چغه تیزی چې مشرق او مغرب کې د چا وای چغه اورېدی کېږي الله دې امان راکړي چې دا گزار به څومره تیز دا ډومبنی گزار د خښېدو نه یو ګنټه رستو دا ډومبنی گزاري او دا ورځ په مونږ او تاسو ټولو را روانه ده که کتاب او د کتاب مطلب او په کتاب عمل مو نه پېژندو اخري حشر او انجام بمدای واخر دعوانا چې د قرآن کریم ترجمه چې 1400 کاله په کوم رنگ جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی ده بیا مغه رنگ نقل شوی ده ائمه محدثین او مجتهدین او مفسرین ته او 1400 کاله کومه ترجمه د قرآن را روانه ده نو داسې خلق بم په دې ځمکه اوسیدونکي وګورئ او مونږ سره خلط به وګورئ چې هغې به هغه ترجمه چې کومه 1400 کاله شوې ده به وایي دا داسې نه ده دا داسې ده لکه پرویزیان چې دي پرویزیت په دې پاکستان کې لویه دنیا اوسي پرویزیان هغه خلق دی چې هغې وایي دا قرآن منه او حدیث مه منه
حدیث چې دی دا د یهودو ډکوسلی دی او قرآن منا بیا د هغې ترجمه په هغه رنگ او طبیعت منا چې کومه د دوی غواړي. نو عزیزانو عرض مې داو چې دې ځمکې د پاسه مختلف خیال خلق اوسېږي. داسې خلق هم فی الحال په پاکستان کې شته چې نعوذ بالله رسول الله صلی الله علیه وسلم شاعرو او دا قرآن داغه د شعر کتاب دی. داسې خلق هم شته. اوس دا ټول خلق په دې پاکستان کې اوسېږي. په دې پاکستان کې د قرآن کریم د احکام منکرین اوسېږي. داسې خلق پکې اوسېږي چې هغې روجې ته وایي چې روجه څه شی دی؟ روجه خو به هغه څوک نیسي چې چا کره روټۍ نه. منځونه پکې چا کړي دي؟ قرآن کې چرته لیکلي دي چې تاسو 5 وخته منځونه کوئ؟ د ځانه لګیا ټیټ پاس کېږئ. دا قسمه حج متعلق به واورئ په پاکستان کې دا خلق هم ډیر دي چې حج چې دی دا یو طبعي عیاشي ده. طبیعي عیاشي ده. سړی چې سیل تړو شي نو حج نامه پې کېږي او هلته لاړ شي او کوټې نه تاو راتاو شي او آواز وکړي چې حج مې وشو. عزیزانو زمونږ واسطه په دې ملک کې دا قسمه خلقو سره ده او دا قماش خلق په دې ملک کې ډېر زیات اوسي. یو نه دی، دوه نه دي، 10 نه دي، 20 نه دي، 1000 نه دي، په لکونو دي. لکونه. بیا په دې پاکستان کې چې کوم سرمایه‌دار طبقه اوسېږي، مالدار خلق، د هغې خواړو څه دین ایمان شته نه. د سرمایه‌دارو او د مالدارو خلقو خو څه دین ایمان شته نه. کاسې چرته بار شوقیه جماعت ترام شي او منظم کینو خلقو ته صدقاوی د پاره نور هغې غرض چې دی دا نه چې دا منځ فرض دی یا زه د خدای فرض ادا کوم یا روجه فرض دا فرض ادا کوم یا حج فرض دی. دا نو عزیزانو عرض مې داو چې قرآن کریم دا امغه شی محفوظ دی چې کوم شی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نازل شوی او کنه سر رد و بدل پکې شوی. د دې اوس یو پوښتنه تاسو نه کوم. همیشه د پاره د ویښ څوکیدار نه غلا کول چې دي دا ډېر ګران کار. د کومې خزانې څوکیدار چې ویښ وي هغه نه غلا کول دا ګران کار. یا د کوم کور مالک چې ویښ وي هغه نه غلا کول دا ډېر ګران کار. همیشه د پاره غلا چې دا هغه اوده سړی نه کوي، ویښ نه غلا نه کوي. عزیزانو د الله نه زیات ویښ په دې کائنات کې څوک شته؟ وای د الله نه زیات زورور په دې دنیا کې څوک شته؟ د الله نه زیات رښتینی په دې دنیا کې څوک شته؟ نو چې د هغه نه زیات رښتینی هم څوک نشته او د هغه نه زیات زورور هم څوک نشته او د هغه نه زیات طاقتور هم څوک نشته. اوس قرآن کریم دا د الله خزانه ده او د دې څوکیدار چې دی هغه د الله ذات دی.
نو چې قرآن د الله خزانه ده او څوکیدار د الله ذات ته او د الله نه زیات زورور او داغه نه ویخ او داغه نه لوی طاقتور بل څوک نشته، نو داغه په موجودګۍ کې قرآن نغلا کې دا د چا عقل منلی شي؟ اوس دا ویلی چا دي چې زه قرآن زما خزانه ده او د دې څوکیدار زه یم؟ دا خدای په خپله ویلي. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. الله وی دا قرآن ما نازل کړی دی او د دې حفاظت او څوکیداری به زه کوم، دا به ما نه څوک لاندې باندې کوي نه. نو چې الله وی زه څوکیدار یم او ته وایې چې دې نه چا غلا کړې ده، نو دا په خدای دروغ دي که نه دي؟ او په خدای چې څوک دروغ وایي هغه کافری که نه؟ تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض میں داو چې دې قرآن کې چې دا 6,000 او 6,100 او 6,000 آیاتونه دي چې څنګه نازل دي نو همغسې محفوظ دي، همغسې یو زور او زیر پکې رد و بدل نه دی شوی. اول حافظ د قرآن جبرائیل علیہ السلام. څوک؟ اول حافظ د قرآن جبرائیل علیہ السلام. په دې ځمکې د پاسه دویم حافظ د قرآن چې جناب محمد رسول الله، ورپسې دریم حافظان چې ابو بکر او عمر او عثمان او علی خلفاء الراشدین، ورپسې بیا صحابه، ورپسې بیا تابعین، ورپسې بیا تبع تابعین، ورپسې بیا ائمه مجتهدین، ورپسې بیا ائمه مفسرین. نو د جبرائیل نوالا تر ائمه مفسرین پورې د یو سینې نه بلې سینې ته قرآن امغه شی محفوظ نقل شوی دی چې کوم شی د اسمان نه جبرائیل راوړی. نو یو زور رد و بدل په قرآن کې 1400 کاله وشو چې تر اوسه شوی دی. څنګه چې راغلی دی همغسې محفوظ. اوس تاسو به دا ووایئ چې قرآن څنګه چې راغلی نو همغسې محفوظ دی، نو تورات او انجیل او زبور دا خو آسماني کتابونه وو، دا تر اوسه پورې همغسې محفوظ ولې نه دي؟ انجیل ټول ګډ وډ کړی دی عیسایانو، تورات زبور ګډ وډ کړی دی یهودو. نام آسمانی کتابونه او دام آسمانی کتاب دی، دا همغسې محفوظ دی او هغه درې واړه ګډ وډ شوي دي. د دې وجه ووایي عزیزانو، د دې وجه واضحه ده. د دې وجه دا وه چې تورات انجیل زبور آسمان نه 104 کتابونه نازل شوي، 104 صحیفې وي او 4 کتابونه. د قرآن نه سوا دا 103 کتابونه چې دي دا عارضی قانونو، عارضی معنی ټمپریلی، وقتی. پیغمبر لراغه چې پیغمبر ژوندې دی قانون به چې پیغمبر وفات شو قانون هم ختم شو، بل پیغمبر راځي بل قانون به ورته راځي. نو دا عارضی قانونونو دا الفاظ چې په قرآن کې کومه ذمہواری د حفاظت او د څوکیدارۍ الله غسته دا الفاظ د انا له لحافظون دا په تورات کې نو، انجیل کې نو، زبور کې نو، صحیفو کې نو. دا تورات انجیل زبور کې الله نو ویلي چې دا کتاب ما نازل کړی او زه به حفاظت کوم. د حفاظت ذمہواری د نورو کتابونو خدای نو اغسته، دا خصوصیت د قرآن کریم. او دې کې څه راز و؟ دې کې راز داو چې تورات انجیل زبور او نور صحیفه
دا عریضی قانونو پیغمبر شتا قانونم شتا پیغمبر لارو قانونم لارو د قرآن ذمہواری الله زکه واغسته په خپل ذمہ چې که بنی آدم ټول ختم شي نو د دې قرآن څوکیداری به زکوم زکه چې دا قانون د الله غرض تر قیامت پورې چلو تاسو خیال راغی دا قانون به تر قیامت پورې چلیږي نو د دې وجنه الله پاک ذمہ واغسته چې که بنی آدم ختم شي یا غرق شي یا د پاکستانیانو غوندې بيدینه شي نو د دې څوکیداری به زکو پاکستانیانو غوندې شرمېدلې قوم شي او قرآن پورې ټوکې او مسخرې شروع کی نو د دې څوکیداری به زکو ما ته ضرورت نشته د بنی آدمو د څوکیدار الله وی زه پوهېږه او زما څوکیداری پوهېږه زه به دا محفوظ ساتم نن په پاکستان کې هم قرآن دی او شریعت دی او شریعت بل دی نواز شریف دغه ته تللی دی دا دې کوهستانونو کې یخ ځای دی یو کالام دی که چرته سره د بلبلې تللی نو ما وی چې هغه خدای دې راونی سچا چا پیدا کړي دلته د ملک سال دی او ته په یخ ځایونو سره د ښځې تفریح دپاره دی خوشطبي دپاره دی ته په یخ ځایونو کې ګرځې دا زمونږ د صوبه سرحد گورنر وګوره دا په نتګلۍ کې ناست دی میټینګ چې دې ځای نه لکونه روپۍ خرچ پې راځي تمام سیکریټریټ نتګلۍ ته وغواړي چې راشي میټینګ کوم ستا هغه کور روان شه چې په ګجرات کې دی او که په پنجاب کې دی ته خو ګرځه په وزیرستان او په شمالي او جنوبي او په قبایلو او په مومند او په باجوړ او په ادمخیل او په باړه په دې جنسو ګرځه ته خو د جنسو گورنلې ته په نتګلۍ کې څه کوې کور دی لوټي لوټي هغه ورځ مې یو نه تپوس کوی چې زه د شپې د قرآن درس کوم دا خلق ورته ناست دي او قرآن شریف درس کوم مال څوک پکې ناست دي ویل زما ټول مقتدیانی او زه ورته د شپې ترجمه کوم مال دا پکې ده تا سره چې دی ویلو دی خو دوه درې ځله ترجمه ختمه شوه دی پکې مال خان هغه ته مې ویل که دلته ما ته نږدې راشه چې نږدې راغی مال تا درې ځله قرآن د سره په ترجمه ختم کو ویلو جی مال ته خو به بیا مونږ نه هم زیات پوه شوی ځکه چې مونږ یو ځلې ترجمه کړې ده نو ته خو به مونږ نه هم ښه پوهې وی چې بس جی پوه شي مال په دې مې پوه که چې د قرآن ته قرآن ولې وایي دا لفظ دی قرآن څنګه دی قرآن نو دې کتاب ته قرآن ولې وایي وی یاره جی دا خو مونږ ته د استاذ نه ده ویلي د دې ترجمه یې راته نه ده کړې نو مال دا لفظ په قرآن کې راغلی دی چې بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ نو دا لفظ په دې قرآن کې راغلی دی نو د دې لفظ تا دوی تاړو ترجمه نه ده کړې تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض میں دا کولو چې مسلمان قوم د قوم داسې شو چې قرآن کریم د دوی هغه کتاب دی چې د دنیا او د آخرت نجات پې غواړي او د مرګ نه وروسته پې ځان بخي او د هغه کتاب د نامې ترجمه هم نه ورځي
پوهیږم نه. تاسو خیال راکړئ. نو چې یو قوم د قوم داسې وي، د علماء وګوره په دې ملک شمار نشته، شمار لکونه. هر جماعت کې که ښه عالم نه نو نیم ملا خو یي. نو چې قوم د قوم داسې وي چې هغه د خپل کتاب د نوم ترجمه نه ورځي، یا د قرآن ته کتابم وای او دا کتاب لفظم په قرآن کې راغلی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب ذالک الکتاب. نو دې قرآن ته الله د کتاب نوم مغسته دی او دې کتاب ته الله د قرآن نوم مغسته دی. تاسو خیال راغی. نو چې نه د قرآن لفظ په ترجمه پوهیږي او نه د کتاب لفظ په ترجمه پوهیږي، اوس کیږي بس. نو دا دومره بدبخت قوم شو، دومره بدبخت او د دین نه دومره لرې قوم شو